د بېنظیرې د روپو نوې قسط په رکل نه شروع کیږي 13500 روپۍ چې دي دا موږ ته رکل نه میلاویږي او زموږ په علاقه کې به دا روپۍ د کل نه شروع کیږي چې موږ ته میلاو شي ځکه دې نه مخکې چې دا روپۍ ورکړه کېدلې نو هغه به په مرحلو په پیزونو باندې چې دی په هغې باندې به ورکړه کېدلې نو ځینې کسانو چې په پلانې علاقه کې به رکل نه شروع کیږي او موږ یو ویډیو کړو چې 13500 روپۍ چې دی اولنی پیز به دې علاقو کې شروع کیږي نو موږ هغه ویډیو هم کړو نو په هغه د ویډیو باندې اوس هم ځینې کسان کمنټس کوي چې زموږ په علاقه کې به دا شروع کیږي که نه شروع کیږي نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې د ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي نو زیاتر کسان چې دی هغه بار بار دا تپوس کوي چې دا نوی قسط په رکل نه شروع کیږي دې ځل له دا قسط چې دی دا ډېر زیات لیټ شو لکه ځینې کسانو چې 10500 روپۍ راغستې د هغو شپږ میاشتې شوې خو تر اوسه پورې هغو ته 13500 روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې ځینې داسې کسان دي چې هغو دا روپۍ راغستې دي هغه اوس هم دا تپوس کوي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي لکه 13500 روپۍ چې دي هغې راغستې دي هغه وایي چې موږ ته به دا قسط دوباره میلاویږي که نه میلاویږي نو کومو کسانو چې 13500 روپۍ راغستې دي نو هغې کسان ته به دې ځل دا 13500 روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي کومو کسانو چې راغستې نو هغو ته به 13500 روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي ځکه چې دا د جنوري فروری او مارچ دی د هغې قسط دی کومو کسانو چې 10500 روپۍ راغستې دي دا روپۍ به هغې کسانو ته میلاویږي لکه 10500 روپۍ چې کومو کسانو ته میلاو شوي نو هغه کسانو ته به دې ځل دا 13500 روپۍ چې دي دا میلاویږي کومو کسانو چې 13500 راغستې دي نو هغو ته به دې ځل دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي ځینې کسان دا تپوس کوي چې دا روپۍ به زموږ په علاقه کې د کله نه شروع کیږي نو کوم کسان چې دا تپوس کوي چې دا روپۍ به زموږ په علاقه کې د کله نه شروع کیږي نو دا دې ځل چې دا روپۍ شروع کیږي نو دا په مرحلو نه لکه د دې نه مخکې به تاسو کتلی چې په پلانو ضلعو کې چې دا روپۍ شروع شي موږ به دا وي او د دې نه مخکې به موږ هم ویډیو کړو چې 13500 چې دي اولنۍ پیس کې به په دې علاقو کې شروع کیږي نو په هغه ویډیو ځینې کسان کمنټس کوي چې زموږ د علاقې نوم چې دی دا پکې تا نه دی اخیستی نو اوس هغو نوی اپډیټ چې دی دا رالیږلی چې دې ځله به دا روپۍ چې دي دا په ټول ملک کې په یو ځای شروع کیږي اوس که پکې په راتلونکي وخت کې بل اپډیټ راوستو نو جدا خبره ده خو تر اوسه پورې هغو دا وایي چې دا په ټول ملک کې چې دی دا په یو ځای شروع کیږي لکه که 13500 روپۍ شروع شوې نو دا په ټول ملک کې داسې به نه چې دا اولنۍ مرحله ده دا دویمۍ مرحله ده په مرحلو باندې به شروع کیږي په ځینې ضلعو کې به یې او په ځینې کې به نه نو دې ځل چې کم 13500 روپۍ شروع کیږي نو دا به تاسو ته په ټولو علاقو کې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي او هغې کسان ته میلاویږي ځکه ځینې کسان دا تپوس هم کوي چې موږ دوباره سروې کړی موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو کومو کسان ته چې 10500 روپۍ میلاو شي هغو ټولو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي په دې کې چې دی 2 لاکه کسان نور ور جمع کړي دي لکه د دې نه مخکې چې دی دا به 93 لاک کسان ته چې دی د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاوېدلې نو په هغې کې نوي کسان چې دي هغې پکې نور یو ځای کړي دي 2 لاکه دا 1 کروڑ کسان ته چې دی هغې ته ورسولي په دې کې ځینې زاړه کسان چې دي هغه وتلي په هغې 10500 کې هم هغو ته هغه روپۍ نه میلاو شي نو هغه پکې هم وتلي بیا پکې نور نوي هم ور جمع کړل نو 1 کروڑ کسان ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي نو ځینې نوي کسان دي چې هغو ته به هم دا 13500 روپۍ چې دي دا میلاویږي لکه کم 2 لاکه کسان چې دي ته ور دننه کړي دي نو هغه کسان ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي خو که تاسو وګورئ نو اوس دا روژې د میاشتې هغه روپۍ چې دي دا هم ورکړی کېږي لکه ځینې ځایونو کې 10000 روپۍ چې دي دا ورکړی کېږي په ځینې کې 5000 روپۍ د وزیر اعظم هغه دی هغه سره هم ورکړی کېږي نو د دې د وجې نه دا قسط چې دی دا یې لیټ کړی دی ځکه دغه روپۍ ورکړی کېږي نو هغه چې دغه روپۍ ورکړی شي نو د هغې نه وروسته چې دی بیا به موږ دا روپۍ چې دي دا به شروع کوو نو اوس حالن ساعت چې دی هغه روپۍ ورکړی کېږي چې کله هغه روپۍ ختمې شي د هغې نه وروسته چې دی دا روپۍ به ورکړی کېږي نو کومو کسان چې اوس کو چې 13500 روپۍ چې دي دا به راکړل نه شروع کېږي نو 13500 روپۍ چې دي دا به د روژې د میاشتې نه وروسته شروع کېږي لکه په اختر ورپسې چې دی دا روپۍ به شروع کېږي تاریخ نه ده خو ولې خو په اپریل په میاشت کې چې دی دا روپۍ به شروع کېږي د دې نه مخکې هم ځینې کسانو چې دی دا کمنټس کوو وایي ته دروغ وایې دا روپۍ چې دي دا په 17 مارچ باندې چې دی په هغې به شروع کېږي نو 17 مارچ چې دی هغه تېر شوی دی لکه په 17 مارچ باندې چې دی دا روپۍ شروع نه شوې اوس ځینې کسان وایي چې په 4 اپریل باندې چې دی دا روپۍ به شروع کېږي تاریخ چې دی هلن ساعت هغو نه دی ورکړی چې کله تاریخ ورکړی شي نو بیا موږ ستاسو سره نوی اپډیټ چې دی هغه به شیر کوو خو هلن ساعت چې دی دا به د روژې د میاشتې نه چې دی وروسته به شروع کېږي هلن ساعت چې دی 10000 او 5000 روپۍ چې دی هغه شروع دي او کومو کسان ته چې دغه روپۍ میلاویږي نو هغو ته به 13500 روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي لکه که کومو کسانو 10000 روپۍ راواغستلې یا یې دا 5000 روپۍ راواغستلې 10000 ته خو دا ویلي دي چې هغه خو اپلاین دغه دی په هغې کې دا پته نه لګي ډیټا خو د هغې سره ستاسو اکاونټ چې دی دا خرابېږي خو چې 5000 کومو کسانو له راغلي دي د هغو
سکور د 32 نه کم دی خو هغه ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي لکه 13500 به ورته نه میلاویږي بل لا چې ستاسو دپاره د خوشحالۍ خبر دغه چې ستاسو سکور د 32 نه کم دی که نوي کسان نور ورته نه کوي نو تاسو به هم ورته نه کوي کومو کسانو ته چې 5000 روپۍ میلاو شي نو هغه کسان چې دي هغه به هم دې پروګرام ته چې دی په راتلونکي وخت کې ورته نه کېږي ځکه چې د دغې کسانو سکور کم دی خو حالن ساعت به دي کې خپل کسان چې دي هغه پوره شوي دي نو نوی کس چې دی هغه به د روژې د میاشتې نه وروسته شروع کېږي کومو کسانو چې 5000 روپۍ راغستې دي نو هغه هم د دې پروګرام دپاره اهل دی او په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ به هم تاسو ته میلاویږي